ملائکه وحفت علیهم فرشتې نازلېږي او د دوی نه چې دی ګیر چاپېره ګیره اچوي د دوی نه ګیر چاپېره چې دی تاویږي او دا مجلس په خپله ګیره کې اخلي تر دې پورې چې وایي اسمان ته دا فرشتې ورسي او الله رب العزت په دې مجلس والو له څه ورکوي په دې مجلس والو باندې د الله د طرفه رحمتونه ورېږي سکینه پرې ورېږي د الله رحمتونه دوی ته چې دی ټول متوجه وي او دوی ته چې دی هغه مخامخ وي او په دوی باندې چې دی د الله رب العزت چې خپل پیغمبر دنیا ته رالیږلی او هغه معلم رالیږلی هغه استاد رالیږلی پیغمبر علیه السلام وایي انما بعثت معلما وایي زه الله تعالی چې دنیا ته رالیږلی یو معلم یو استاد یې رالیږلی یو مربي رالیږلی زه د تربیت دپاره یو معلم یو استاد جوړ کړی شوی رالیږلی شوی یم د الله رسول چې کله راغی په مدینه منوره کې د ټولو نه اولنۍ مدرسه چې جوړه کړه قایمه کړه د هغه مدرسې نوم صوفه او صوفه چې دی په عربۍ کې یو چبوتري ته ویل کېږي د شلغشو نه موږ د شلغشو یو هغه ځای چې جوړ کړي څه ورته وایي هغه لکه معمولي غونې چاپره جوړه کړي معمولي غونې ځای دا مدرسه وه په دې کې د الله د رسول سره اویا صحابه وو هغو به تعلیم زده کوو د الله د رسول نه به دین زده کوو د الله د رسول نه به چې د احادیث مبارکه زده کول دغه اویا صحابه وو چې د دوی لپاره د روټۍ انتظام نه و د دغې صحابو لپاره د ملاستې د ناستې پاستې د سر د سوري او د ګرمۍ د یخنۍ نه د بچاو انتظام نه و دا اویا صحابه وو د بار نه راغلي صحابه وو راروي صحابه وو مسافر وو دوی به تعلیم زده کوو په دې کې د هغې صحابه او د هغې طالب علمانو د الله رسول ډېر لوی مقام او مرتبې ذکر کړي دي ډېر لوی حیثیت د هغوی چې دی په شریعت کې ذکر شوی دی د هغې بېشماره احکامات دي په دغه صحابو کې یو صحابي دی هغه هم د الله رسول مدرسه کې طالب علم دی سبق زده کوي سبق وایي او بل دا دوه ورونه دي په کور کې دوه ورونه دي یو د نبي علیه السلام سره صحابي دی دا په صوفه کې په مدینه منوره کې د الله رسول علم کوي او دویم ورور چې دی هغه په کور کې دی دغه ورور راغی بطور شکایت او بطور په شاپارسي جوړ شو پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله رسوله منګه پلانکي علاقه کې پاتې کېږو زمونږ ډېر لوی ځمکه ده او زمونږ جایداد ډېر زیات دی کرکیله او زمینداره زمونږ سیوا ده زه په کور کې یو یم د مزدورۍ او د کور د اخراجاتو تور پیټ زما په سر دی دا پلانې زما ورور د تا سره په مدرسه کې سبق وایي او زه خپل د کور کار نشم سمبالولی نو زما خبره دی نه مني لحاظه تاسو زما سفارش وکړئ د ورور ما سره وغولوئ ولیکئ چې دی ما سره زما د کور په کار کې مددګار جوړ شي او پیغمبر اسلام ورته وایي بیا ورته ډېره عجیبه خبره کوي وایي فلانیه ته خو دې له راغلی دا وایي چې دا صحابي چې دی دی ما سره ولېږه چې زما سره د کور په کار کې او په ذمېداره کې زموږ په کاروبار کې ما سره مددګار جوړ شي په دغې ځمکې په دغې پیداوار باندې او په دغه غله باندې زموږ د کور نظام چلېږي زموږ د معاش سبب هم دغه یو شی دی ویې د خدای بنده لعلک ترزق د ده په برکت تا ته رزق میلاویږي بل یو بچی بل ماشومان د بلوغت نه مخکې موږ د هغوی دیني تربیت وکړو موږ هغوی ته الله او د الله رسول حکمونه وښیو که دغه بچو ته موږ الله او الله رسول وښود هغو الله وپېژنده او پیغمبر وپېژنده هغه به مور وپېژني هغه به پلار وپېژني هغه به کشر وپېژني هغه به خپل مشر وپېژني دغه بچی به د معاشرې دپاره یو قیمتي بچی جوړ شي په فضایلو کې علماوي د هغې اجازه شته پیدولی شي په دغې حدیث یو الفاظ داسې دي وایي الله رب العزت د دې یو کلي علاقې باندې د عذاب د لېږلو فیصله وکړي چې الله تعالی فیصله وشي چې ورشه دا پلانکۍ بسته او کلی چې دی لوټې لوټې کوي په دې دې ګلې وشي په دې دې تندرونه ولګي دا الله عذابونه بېشمار دي په دې دې وبایي امراض راشي دا د ببل یو قادسالۍ او ببل یو مصیبت کې دي دا کلی په بدامنۍ په چشي کې مبتلا شي نو چې وایي کله دا فرشتې راشي دغه علاقې ته او هلته کې وګوري چې هلته مدارس دي هلته مساجد دي هغه آباد دي هلته مدارس دي هغې کې د قوم بچي تعلیم زده کوي د الله او د الله د رسول کلام زده کوي د الله د احکامات زده کوي قرآن حدیث زده کړه پکې کېږي او دغه ټولګي او دا محفلونه لګېدلي وایي دغه فرشتې ساره د الله د علم واپس هغوی ته شي او الله رب العزت ته وایي چې رب العالمین بادشاه پای کې داسې قسمه مخلوق ناست
وی الله د خپل عذاب فیصله واپس وکړي هغه عذاب څه شي د خلکو په لاس د خلکو د برکت چې دی واپس شي هغه عذاب واپس لاړ شي یقینا په دنیا کې د عذابونو د لپاره چې شپور او کما پوړی و هغه د الله رسول هغه سفر کړی د الله رسول چې کله موجود د ځمکه په عذاب نشو راتلی د الله رسول چې کله حیات د الله عذابونو ته تعالی شپورونه لګیدلي هغه بهر ته نه راوتل او چې کله د الله د رسول د دنیا نه سفر وشو آخرت ته انتقال وشو نو اوس د عذابونو سلسله پیغمبر اسلام بشمار احادیث ویلي دي چې وختن په وختن پتا سو به ازمایښتونه راځي وختن په وختن فتنې به پتا سو کې سیوا کیږي او فسادات او جرایم به در کې سیوا کیږي دا مطلب د خبرې دا دی چې د الله رسول چې د دنیا نه سفر کړی دی نو هغه د هغې دپاره شپولو چې هغه تللی دی اوس موږ دپاره که په دنیا باندې امن میلاویږي موږ ته په دنیا باندې چین سکون میلاویږي هغه به دغه د الله والو د الله چې څوک د هغه د برکت ته میلاویږي او دغه علما دغه طلبا او دغه مساجد او دغه مدارس چې آباد وي د دې په برکت ما تا خورو پوره دنیا خوري دا غیر مسلم خوري الله رب العزت